منهم واتقوا أجر عظيم. دایت عنوان بشارت دے مومنانو تپ فتح سره او بیان د غزوه حمراء الاسد کوم چې د احد نه وروسته واقع شوی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د احد نه مدینه منورې ته راورسېدل، ابو سفیان سره د لښکر نه مکې مکرمې ته روان شو. مقام روحا ته ورسېدو، خپېمانه شول. وی مونږ خو مؤمنانو ته ښه زبردست شکست ورک، لږ پاتې شو هغه هم زخمیانو. مونږ د هغوی بیخکني ولې ونه کړه، واپس ورتاویږو چې د هغوی بنیاد ختم کو، نوم نشان د مسلمان د دنیا نه ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د د ارادې نه خبر شو. نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې کم خلق بدر کې را سره شریک احد کې شریک شوي حق بزي سبا له راځئ. زخمیانو زخمونه او تکلیفونه او حق صحابه ورسره روان شو. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ کې به زخمیانو په خپو بتلی نه شو، دو صحابو باندې به لاسونه داسې اچولي و روان به، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی چې مدقه بزي. هم ابو سفیان ته خبر ورسېده چې هغوی خو را روان شو. چا ابو سفیان ته ویلې د خدای بنده مار چې کله زخمی شي نو سخت چک اچوي، زهر ډېر تیز. دا خو زخمیان کړي دي، قسم دی چې دا ګټلی جنگ به بیا لخته به وکړي. واپس یو سړی راته نعیم ابن مسعود الاشجعي، هغه ته ابو سفیان ویل ته خو مدینې ته ځې، که زمونږ باره کې درنه تپوس وکړي نو هغوی وویروه، ورته ووایي هغوی را جمع شوي دي او ختموي. الله بیان کوي الذین دا مومنان هغه خلق دي استجابوا لله والرسول چې مننه کړې دا د الله او د رسول، من بعد ما اصابهم القرح پس د هغې نه چې هغوی ته رسېدلي دي زخمونو نه بعد هم د الله او د رسول مننه کړې، د هغوی حکم یې منلی، جنگ له روان شوي. قرح زخم ته وایي، قرح په زمې د قاب سره درد د زخم ته وایي، علم الجرح دا پکې فرق شو. للذین احسنوا منهم دا هغې کسانو دپاره چې نیکي کړې ده، منهم د دې مؤمنانو نه، واتقوا تقوا یې کړې ده، اجر عظیم د دې دپاره لوی اجر دی. الذین دا هغه خوش نصیبه خلق دي قال لهم الناس چې ویلي دوی ته خلکو، دا الناس نه مراد یو سړی دی نعیم ابن مسعود الاشجعي، چې کله دوی ته ویلې دی نعیم ابن مسعود الاشجعي ان الناس قد جمعوا لكم، یقینا دا خلق را جمع شوي دي تاسو ته. امام رازی رحمه الله وی الذین قال لهم الناس، دا آیت نازل شوی دی په باره د غزوه بدر صغرا کې. خلق درته را جمع شوي دي، پخشوهم د هغوی نه وویرېږئ. فزادهم پس دا قول زیات کی دوی لره ایمان، زاده کی ضمیر دی هغه راجع قول ته دی هغه پایل شو، زیات کی دا وینا دوی لره ایمان. وقالو حسبنا الله، دوی وی کافی دی مونږ لره الله، و نعم الوکیل او ډېر ښه کارساز دی الله. نو خدای دوی سره مدد وکړي. څنګه مدد ورته وکړي؟ فانقلبوا بنعمت من الله، دوی را واپس شو په نعمت د الله د طرفه چې سلامتیا ده، وفضل او په زیادت فضل چې ګټه وکړه په تجارت کې، سیسیز واخیست. لم یمسسهم سوء بدر صغرا کې
نو ونه رسید دوی ته سوء تکلیف واتبعوا لټونیو کو رضوان الله د خدای د رضا والله ذو فضل عظیم الله خاوند لوی فضلو حسبنا الله ونعم الوکیل امام بخاری د ابن عباس قول نقل کړي چې هغه وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې غورځېده نو ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دته ویل شو ان الناس قد جمعوا لكم نو دوی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل الله را تکافی دی نو خدای بچ دی وجه حسبنا الله ونعم الوکیل ډیره برکتی کلمه ده دا سار او ماخام سو سلسل کرته وای نو ډیر برکات دي انما ذالکم الشیطان یقینا دا شیطان دی یخوف اولیاء ویری دوستان دد پل دوستان ویری تاسو خود شیطان دوستان نه نو دا سر د شیطان نه ویری فلا تخافوهم تاسو مویری گئی د دوی نه وخافونی ما نه ویری گئی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان لرونکي د آیت مقصد تسلی د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا يحزنك الذين غمزن دین کی تا کسان یسارعون چې جلتی سره غرزیږي په کفر په کفر کې ته په مخه پکېږي ولی انهم لن يضر الله یقینا دوی ضرر نشي رسولای الله تشایید شي یرید الله والله اراده لري الله یجعل لهم حظا فی الاخره چې ونګرځي دوی ته هیڅ حصہ په آخرت کې ولهم عذاب عظیم موشتد دوی د پاره عذاب لوی تخویف اخروی ان الذين يقيننا كسان اشتروا الكفر چې خوخ کړي د کفر بل ایمان په مقابله د ایمان کې لن يضر الله شيئا ضرر نشي رسول الله ته هیڅ شي ولهم عذاب الیم موشتد دوی د پاره عذاب دردناک عذاب دی ورته ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دین کیا کسان چې کفر کړي انما نملی لهم یقینا مونږه مهلت ور کړي دوی ته خیر لانفسهم دا بغری د دوی د ځانونو د پاره انما نملی لهم یقینا مونږ مهلت ور کړي دوی ته لیزدادوا اسما چې دوی ډیر کی ځان له ګنا ځان لټیر کی یو صحابي د نبی علیہ السلام نه تاسو کوي الناس خیر خلکو کې کم یو سړی غوړه دی قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل من طال عمره وحسن عمله چا عمر ډیر شي او عمل خشي بیا ته چا تاسو کوي الناس شر خلکو کې کم یو سړی بد سړی دی قال من طال عمره وسعمله چې چا عمر وګت شي او عمل بد شي سپینګری کیږي او بد عمل کیږي نو دا بدترین سړی دی نو دوی ته مونږه مهلت ورکو عمر د دې لپاره چې ځان له ګناه زیاته کی انجام ادا دی ولهم اشتر دوی د پاره عذاب مهین عذاب ذو اهانت خاوند سپکوالی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب دا دفع دیو شبهه دا شبهه دا چې دا شکست نو ولې راغې الله وی دی شکست کې خپل حکمتونه ای حکمت دار چې خبيث د پاک نه جدا کی دویم شبهه دار چې مونږ کې منافقین دي نو دا ولې نه پیژنو الله وی الله په غیب وسوک نه دی خبر کړي البته پیغمبرانو ته باز خلکو خی چې دادي الله خبر کې دا علم غیب نه ما کان الله ند الله لیذر المؤمنین لیترک المؤمنین چې مؤمنان پریک دي علامه پاغه حالت کې انتم علی چې تاسو پاغه حالت کې یای حتی یمیز الخبیثا تر دې چې جدا کی منافق من الطیب د مخلصنا وما کان الله نګوري د تکالیف او د امتحاناتو ازمایښونو فائدہ دادا معاشره کې خبيث له طیب نه جدا کی معاشره کې خدای ته قسم جدا دي اپارسه کې وای کنه چې چا کې محبت ډیر نو هغه باندې به تکالیف ډیر راځي خدای سره چې مینای در محبت هر کیو دعوه کونت 100,000 امتحان بروي تنت څوک چې د محبت دعوی کوي 100,000 امتحانات به پاغي باندې راځي گر بوت صادق کسد بار جپا
وربوت کاذب گریزت از بلا. که صادقی نو د تکلیفونو بار برداشت کوي او که کاذبی د مصیبتونو نه تختی نه برداشت کوي. عاشقان را درد دل بسیار میں باید کشد، جور یار و غصه اغیار میں باید کشد. عاشقانو ته د زړه در ډیر پکار دی، محبوب هم ورسره ظلم کوي او د اغیار و غصه به هم برداشت کوي. هر طرف نه به د تکلیفونه ای دا ټول به برداشت کوي. دا د خدای د محبت نښی. وما کان الله نه دی الله لیطلعکم چې تاسو خبر کی علی الغیب په غیبو، چې تاسو منافق د غیر منافق نه وپیژنئ. ولکن الله یجتبی، لیکن الله غوره کوي من رسولی د پیغمبرانو نه من هغه څوک یشاء چې خوښی شي. منافقینو حالت ورته ښکاره کړي. دې ته علم الغیب نه وایي ځکه د وحی په ذریعې سره علم الغیب خو هغه چې بغیر د واسطې نه. دا بریلین ډېر قمقل خلک دي که نه، د دې خبرې چې واورې حیران به شي چې خدای دا څنګه قمقل خدای پیدا کړي. د علم غیب باندې چې دی دلیلونه پیش کړي او داسې چل و داسې قصه وشو الله تعالی بیا نبی علیه السلام خبر کو دا چله لکه دا علم غیب څه چې الله تعالی خبر کړ. دعوه څه کوي چې علم غیب نبی علیه السلام ته ثابت دی او دلیلونه څنګه پیش کوي چې پلان کې شی ته ورک و بیا جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام خبر کړ. دا علم الغیب څه که دا اطلاع علی الغیب شو، اخبار علی الغیب شو، انباء د غیب شو، دا خو علم الغیب نه دی کنه. فآمنوا بالله، ایمان راوړئ په الله او رسولی په پیغمبرانو د الله. وان تؤمنوا کچره تاسو اخلاص وکئ په ایمان کې، وتتقوا ځانونه وساتئ النفاق د منافقت نه، فلکم اجر عظیم، شته ستاسو دپاره اجر لوی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. د آیت مقصد ترغیب علی الانفاق فی الجهاد، جهاد کې د مال لګولو ترغیب ورکوي. دا نازل شوی دی په مانعینو د زکات کې. ولا يحسبن الذين ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون بما آتاهم الله چې بخل کوي په هغه څه چې خدای ورکړي دوی ته من فضله د فضل د ده نه. هو خیر لهم چې دا به غوره د دوی دپاره. ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه څه چې الله دوی ته ورکړي دي د فضل د ده نه، چې دا به غوره د دوی دپاره. په دې دې ګمان نه کوي. بل هو شر لهم، بلکې دا شر دی، بد دی د دوی دپاره. دا بخل بد دی د دوی دپاره. سیطوقون ما بخلوا بی یوم القیامه، زرده چې غاړه کې به ور واچولی شي دوی ته ما هغه مال بخلو بي چې دوی بخل کړی دی په هغې باندې یوم القیامه د قیامت په ورځ. لکه حدیث شریف کې دي څوک چې د زکات مال منع کوي د دې نه به مار جوړ شي، مذکر مار به ګنجې 2 داړې به دته به په غاړه کې ور واچولی شي او د باندې به چکونه لګوي او ورته به دیکه کوي او ته وی بانا کنزو کوانا مالو کا زستا خزانه ما زستا مال ما بتاو بتی د غاړه. ولله میراث السماوات والارض، ترغیب علی الانفاق ده. خدای ته پاتې کیږي نو ته ولې نه ورکې؟ ته به تیزی خدای له پاتې کیږي. خاص الله لرا پاتې کېدل دغه سيزونو دي چې اسمانونو کې دي او ځمکو کې. نو فما لهم يبخلون، په دوی سب بلا لګېدلې ده چې بخل کوي. والله تعالی بما پاس تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. منافقینو نه د زکات مطالبه وشوه، نو هغوی ویلې چې زکات څه دپاره غواړي؟ نو لکه چې مونږ خدای ته ورکوئ، خدای ته قرض ورکوئ. نو وایي خدای غریب دی فقیر دی او مونږ غنیان یو، ځکه غنیانو نه خلک قرضه غواړي. الله وایي لقد دا شکوه ده، لقد سمع الله پتقی سره واورید الله تعالی قول الذین وینا داغی کسانو قالو چاوی ویلی ان الله فقیر، الله فقیر دی و نحن اغنیا، مونږ غنیان یو. سنکتب ما قالو، زرده چې مونږ به امر وکړو په لیکلو دا خبرو قالو چې دوی کوم ویلی دي. وقتلهم الانبیاء، وجلد دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق، په نه حق طریقې سره.
ونقول ذوقوا ونقول ومن باورته وای ذوقوا وسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کې حریق محرق ذالک دا عذاب بما په سبب دا غي قدمت ایدیکم چې تاسو وړاندې کړی دي لاسونو تاسو وان الله یقینا الله لیس ند بظلام ظلم کون کې منسوب ال الظلم ند للعبید په بندګانو اعتراض بوارد چې دلته خو نفع د ظلام راغله نفع د نفس ظالم خو نه شو که نفع د صفت دا خو مستلزمه د بقا د اصل چې اصل ظلم خو نه دی نفع شوی جواب داره چې دلته ظلام دا د نسبت صیغه ده لکه عطار او تمار تمار منصوب الى التمر عطار منصوب الى العطر دلته دقه شان دی نه دی رب ستا بظلام منصوب ظلم تا للعبید په بندګانو باندې منصوب ظلم تا نه دی نو دې کې لږ او ډېر ټول راغلو اصل شیم د پښو مبالغه هم د پښو یادار چې دا سلب عموم دی خو په معنا د عمومي سلب سره دی اوس الله شکوه ذکر کوي الذين قالوا ان الله هدى الينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار دا کعب ابن اشرف مالک ابن سیب وهب ابن یهوذا زید ابن زید دا حیی ابن اخطب د یهودیانو مشرانو هغه نبی اسلام ته ویل چې الله موږ نه وعده اخیستې را چې په پیغمبر به ایمان نه راوړی په نوي تر سوچ یو کار وکړي د تیرو پیغمبرانو په شان معجزه ښکاره کړي قرباني کی دی دلته اور راشي او هغه وخوري قبوله شي هغوی قرباني به په دې طریقې قبلېده څاروی به حلال کو کې به خو اور به بره نه راغی ویسته به اوچت الذین دا هغه بد نصیبه خلک دي قالو چې وایي شکوه ده ان الله هدی الینا ان الله هدی الینا معنا ان الله امرنا الله مونږ ته امر کړی په تورات کې الله نؤمن بالله نؤمن چې مونږ به ایمان نه راوړو لرسول په هیڅ یو پیغمبر حتی یاتینا بقربان تر دې چې راتګو کې مونږ ته په قربانۍ سره تاکله النار چې اور یخري قربان څه ته وایي کل ما یتقرب به العبد الى الله من نسیکة و عمل صالح هر هغه شی چې بنده په الله ته ځان نږدې کوي که هغه مذبوحه او که عمل صالح هغې ته قربان وایي دوی به چې کله خدای ته ځان نږدې کوو په ثوابي کار اور به د بره نه سپین اور راغی او دا به یې وخوړو لوګی به پکې نه قربان لفظ قرآن کریم کې دوه کرت راغلی یو دلته وایي بل د هغه حابیل او قابل په قصه کې اذ قربا قربانا قل ورته ووایه قد جاکم رسول په تحقیق سره تاسو ته راتګ کړی پیغمبرانو من قبلي زمانه وړاندې بالبینات په دقه شان معجزاتو په نور معجزاتو وبالذي په هغې معجزې قلتم چې تاسو یې وایئ قربان فلما قتلتمو تاسو ولی هغه ووجل ان کنتم صادقین که چرې تاسو یې رښتیا ویونکي بس پارسی کې وایي خوی بد او بهانه بسیار فإن تسلی نبی علیہ السلام ته ورکوي فإن کذبوکا که چرې دروغ نسبتونه کوي تا ته فقد کذب رسول من قبلک په تحقیق سره دروغ نسبتونه چې وو پیغمبرانو ته مخکې ستانه جاو هغوی راتګ کړی و بالبینات په معجزات ظاهره و سره والزبور په کتابونو والکتاب المنیر او لوی کتاب زبور جمع د زبور د کتاب ته وایي کتبو ته او کتاب منیر نه مراد تورات یا انجیل دی د کتاب د زبور او د کتاب منیر په منځ کې څه فرق دی بعضې وایي چې دا دواړه یو دي روښانه کتاب تغییر د اوصاف په دا نازل شوی په منزله د تغییر د ذواتو ذکر بیا تب داخل شوی دویم قولدار چې زبور هغې کتابونو ته وایي چې په هغې کې داسې حکم چې زجر ورکوي سړی د ګناهونو نه منع کوي
او کتاب منیر هغه کتاب ته وایي چې هدایت کوي. خطیب شربینی وایي د زبور نه مراد صحف دي لکه صحف د ابراهیم، او د کتاب نه مراد تورات او انجیل دی، او د منیر نه مراد واضح. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. دا زیادت تسلی ده، تاکید دی په تسلی د نبی علیہ السلام. دوی بم زی آخرت ته، تبم زی هلته به د دې خبرو تپوس دې کوم. هر نفس سکون کې د مرګ دی. وانما توفون اجورکم، یقینا تاسو ته به پوره درکول کېږي بدلې ستاسو یوم القیامت، د قیامت په ورځ. فمن زحزح عن النار، هغه څوک چې لرې کړی شي د اور نه، وادخل الجنة، داخل کړی شي جنت ته، فقد فاز، په تحقیق سره دی کامیاب شو. فاز څه معنی؟ ظفر بالخیر. وما الحیات الدنیا، نه دی ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر فایده د دوکې، سامان د دوکې. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، دا لام موتیه للقسم دی. والله قسم په خدای، لتبلون په تاسو ازمیختونه کېږي، فی اموالکم په بارې د مالونو ستاسو کې، وانفسکم په بارې د نفسونو ستاسو کې. په مال کې څنګه امتحان دی؟ بالفرائض فیها والجوائح، زکات عشر پکې ورکوئ، نور هدایا پکې ورکوئ، صدقې. وانفسکم په عبادات او مصیبتونو سره. ولتسمعن، خامخا به تاسو اورئ، من الذین، دغه کسان نه، اوتوا الکتابه چې کتاب ورکړل شوی، من قبلکم، مخکې ستاسو نه. ومن الذین اشرکوا، دغه کسان نه چې شرک کړی دی، تاسو به ترې اورئ، اذن کثیره، ډېر ضرر. هغې به عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، ثالث ثلاثه، نبی علیہ السلام باره کې من بدې او بدې خبرې کوي، تاسو به دا اورئ. وان تصبروا، که تاسو صبر وکئ، علی اذاهم، وتتقوا، او تاسو ځانونه بچ کئ مخالفت امر الله، فإن ذلک، دا صبر او تقوا، من عزم الامور، د کلکو کارونو نه ده. من عزم الامور معنی من معزومات الامور. وإذا خذ الله، یاد کا وخت چې الله واخیستا، میثاق الذین، کلک وعده د هغې کسانو نه، اوتوا الکتابه چې کتاب ورکړل شوی دی، چې یهودیان او نصارا دي. دا میثاق د علماو نه اخیستل شوی. لتبیننه للناس، خامخا به دا کتاب تاسو بیانوئ خلکو له، ولا تکتمونه، نه به پټوئ دی لره. دویم قول دار چې ولا تکتمونه، دا ضمیر معلوم غیر مذکور ته راجع دی، چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. فنبذو، دوی دا میثاق واچو، وراء ظهورهم، طرف د شاګانو د دوی ته. واشتروا به ثمنا قلیلا، غوره کړي په دې باندې پیسې لګي. فبئس، ډېر بد دی، ما هغه څه یشترون چې دوی اخیستي دي هغه. فبئس ما یشترونه. لا تحسبن الذین، تم ګڼه هغه کسان، یفرحون چې دوی خوشحاله دي، بما په هغه څه اتو چې دوی کوي، خلک ګمراه کوي. ويحبون، او دوی خوښوي، ان یحمدو، چې د دوی صفت دی وشي، بما په هغه څه لم یفعلو چې دوی نه دی کړی. دا ډېر حق پرسته خلک دي، دا متمسکین بالحق دي، او دوی اهل البر دي، اهل الصدقه دي، اهل الصلات دي. دا تاسو وایو دوی سم نه کړي، واسه ورته اهل الصدقه وایي، اهل الصلات ورته وایي، اهل البر. دا ډېره خوښه ده. فلا تحسبنهم، ته مه ګڼه دوی، ته ګمان مه کوه په دوی، بمفازة، په داسې ځای چې دوی پکې خلاص شي، من العذاب، د عذاب نه. ولهم عذاب علیم، او شته د دوی دپاره عذاب دردناک. د عذاب دردناک به د چا د طرف وي؟ د هغه ذات دپاره د طرف نه به چې هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده. او څنګه به دوی بچ شي؟ ولله ملک السماوات والارض، او خاص الله را بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده. والله علی کل شیء قدیر، او الله پر هر څیز قدرت لري. ومنه تعذیب الکافرین وانجاء المؤمنین. مخکې آیت کې دعوت توحید ذکر شو، اوس باید دلایل پیش کړي. الله لره بادشاهي او اختیار د اسمان نو ځمکو لري، دعوت توحید. اوس دلیلونه. ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدایش د اسمانونو کې، والارض، او د ځمکو کې،
واختلاف اللیل او په اختلاف د شپو او النهار د ورځو کې لآیات خامخا نښې د قدرت دي لأولی الالباب خاوندانو د عقلونو لره هر سله چې ګورې د خدای د قدرت نښه ده وفي کل شیء له آیة تدل على انه واحد الذین دا د عقل خاوندان څوک دي الذین هغه خلک دي یذکرون الله چې خدای یادوي دا د ژبې عبادت شو قیاما په ولاړه وقعودا په ناستا والا جنوبهم او په پاړخونو دې کې اشاره شوه د جوارح عبودیت ته ویتفکرون او سوچونه کوي په خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو والارض د ځمکو دې کې اشاره شوه عبودیت د قلب ته حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای ویل لمن قرأ ولم يتفکر فی افسوس دی هغه چا لره چې د آیت ولوسته او سوچ یې پکې ونه کړ او دوی وی ربنا رب زمونږ ما خلق د عذابات لا تا نه ده پیدا کړي دا سیزونه د اسمانونو او ځمکې باطله بیکاره بې پیدې سبحانک پاکي د تعالی را پقینا پس وساتې مونږ عذاب النار د عذاب د اورنا ربنا رب زمونږه انک یقینا ته من تدخل النار چې څوک داخل کې اورتا للخلود فیها فقد اغزیته په تقی سر تا رسوا کا غلرا وما للظالمین نبی ظالمان لرا من انصار هیڅ مددگار دلته مقه اعتراض دی چې انصار به ورته نه یو ناصر خدا پنشه جواب دا ظالمین هم جمع د انصار هم جمع دا جمع په مقابله د جمع کې پیدا کوي تقسیم په هادو هیڅ ظالم تبا هیڅ مددگار نه او دی وی رب زمونږه اننا سمعنا یقینا مونږ اورېدلې دا منادیان دی او आवाज کوونکی نه چې رسول دی ینادی للایمان چې आवाज به کاو د ایمان چې ایمان راوړی ان امنو بربکم بان امنو بربکم چې تاسو ایمان راوړی پر رب تاسو په آمنا نو مونږ ایمان راوړی دا خبره منلې ده منادی واورېد ینادی للایمان ربنا رب زمونږه پغفر لنا ذنوبنا او بخي مونږ ته ګناهونه زمونږه وکفر عنا لری کی زمونږه سیئاتنا واړو ګناهونه زمونږه وتوفنا مونږه وفات کی مال ابرار د نیکانو سره مرګري ربنا رب زمونږ واتنا راکې مونږ ته ما هغه سواتنا چې تا مونږ سره وعده کړی دا علی رسولک علی تصدیق رسولک تا مونږ سره په تصدیق د رسول وعده کړی دا یا ما واتنا لا لسان رسولک علی السنت رسولک په ژبو د پیغمبرانو د مونږ سره کوم وعده کړی دا ولا تخزنا یوم القیامه مرسوا کو مونږه د قیامت په ورځ انک یقینا لا تخلف الميعاد مخالفت نه کې د وعده فاستجاب لهم ربهم من وکړه د دوی طرف د دوی انی لاودیو بانی لاودیو چزا نزای کوم عمل عامل منکم عمل دی چې عمل کوون کې تاسو نه من ذکرین کناری نه یو انسا او کزرانی بعضکم من بعض دا جمله معترضه ده بعض تاسو پیدا شوی د بعض نورنا فلجینا پتا کسان هاجرو چې هجرت کړي او خرجو وستل شوی دي من دیاریم د کورونو د دوینا و اوزو او ته تکلیف ورکړل شوی دی په سبیل زما په دین کې په سبیل بی دینی بالشتم والضرب ونحب المال وقاتلوا او جهادونه کړی دي وقتلوا وجل شوی دي لو کفرنا خما خابزلری کمان هم د دینا سیاتم گناهونه د دوی ولو ادخلنهم خما خابز داخل کما دوی جنتونو ته تجری چې بهیږي با منتا تیر نارو لاندې رونو دا غینا نهرونا ثوابا من عند الله اصيبهم بذلك ثوابا من عند الله زبدل ورکوم دوی ته په دې سره بدله د الله د طرفه دا تفضل له ها وجوب نه دی والله عنده حسن الثواب او الله تعالی عنده د سره حسن الثواب خسته بدلی دي مؤمنانو سره الله وعده د بدلو وکړي چې خې بدلی به ورکو نو دلته شوبه راغله هغه دا چې دنیا کې خو مؤمنان ډېر فقیران دي ډېر په بد حالت کې دي او خدای بدلی مرکې او کافران په مزو کې دي الله دا آیت راولېږه نبی علیہ السلام لا یغرنک دوکدین کیتا تقلب الذین اوړېدل راوړېدل دای کسانو کفرو چې کافران دي په بلاد په خارونو کې په بلاد دا متعلق د تقلب پوری متاع قلیل اے تقلبهم فی البلاد متاع قلیل اوړېدل راوړېدل د دې په خارونو کې لګه پیدا ده
ثم مأواهم جهنم بیا زید استوګنی د دوی جهنم دی و بئس المهاد او ډیر بد زید استوګنی دی لکن الذین لیکن کسان اتقوا ربهم چې ویریدلی دي د رب د دوی نه او ګناهونه نه دي کړي لهم شته د دوی دپاره جناتون جنتونه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې جنتونو کې نزلا دا ملمستیا دا من عند الله د الله د طرفه نزول څه ته وایي ملمستیا ته اصل کې نزول ما یقام للنازل څه چې نه میلمه ته تیاریږي هغې ته نزول وایي خوراک مراک دی ورته تیار او میلمه ته څه وایي نازل نازل ورته ولې وایي ځکه تاسو په ابتدا کې مې ته ویلي چې نزول دی ته وایي چې یو جسم د بره نه ښکته راشي میلمه ته نازل وایي دا د میلمه تعظیم کوي چې ته ډېر لوی سړی د بره ځای نه راغلی د ډېر غټ ځای نه راغلی یو موږ خو ډېر کمزور یو د بره نه ښکته راغلی یعنې ته ما نه بره یې نو دا د هغه د عزت لفظ دی چې نازل ورته وایي وما عند الله خیر للابرار هغه څه چې د الله سره دي هغه غوره دي نیکانو لره وان من اهل الكتاب یقینا بعض د اهل کتابونه لمن خامخه هغه دي یؤمن بالله چې ایمان لري په الله وما په څه انزل الیکم چې تاسو ته نازل شوي وما په کتابونو انزل الیهم چې دوی ته نازل شوي دي خاشعین لله ویریدونکي دي د الله نه ښه صفتونه ذکر کوي لا یشترون بیاات الله نخو خی پایتونو د الله ثمنن قلیلا پیسې لګي د دنیا نه اولئک دا کسان لهم اجرهم شته د دوی دپاره اجر د دوی عند ربهم په نزد رب د دوی ان الله یقینا الله سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی آخر کې دعوت د توحید ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والاو اصبروا ځانونه کلک صبر وکئ وصابرو غالب شي په دشمنانو ورابطو او ځانونه وتړئ په سرحداتو کې واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ رابط صابرو معنا غالبو اعداء الله په صبر غالب شئ د خدای په دشمنانو په کلکوالي علی شدائد الحرب فلا یکونو اشد صبرا منکم ندیشی اغوی دیر سخت پا صبر کستاسنا رابطو زمانا دا اقیمو فی صغور سرحداتو کی زانون اکلک کئی رابطین خیلکم پیہا اسون آلتاو تڑی مترسدین للغزوی چه غزا تا انتظار یای که سورت الانفال شپیتا آیت کے براشی ومن رباط الخیل ترہبون بیادو اللہ وادوکم او نبی علیہ السلام فرمائی مرابط یومن و لیلتن پی سبیل اللہ کان قائد لسیام شهر و قیامی سوک چی سوکیداری او رضا یوش پوکی دا اللہ لارکی دا دسی در که یو میاش روجو نیسی و یو میاش ولاریش پی نو در رباط مانا در سرحدات ساتل واتقوا الله د الله نه ویریږئ په دې ټولو څیزونو کې چې په صورت کې ذکر شو لعلکم دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ صورت په ابتدا کې د توحید مسله ذکر شو آخر کې د فلاح مسله ذکر شو اشاره دې خبرې ته ده چې فلاح منحصر ده په توحید کې توحید نه بغیر فلاح راتلی نشي نو ځکه وایي واتقوا الله لعلکم دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ درود شریف اللهم صل